چې یوسف علیه السلام په مصر کې د خرڅېدو اعلان وشو نو دنیا منډۍ ته منډې والې چې د شام نه یو ډېر ښایسته غلام راغلی چا اشرفی وړې او چا پونډونه وړه او چا څه وړه او چا څه یو بوډۍ ښځه هم په دغه مجلس کې روانه وه چا ورته ووایي چې بوډۍ ته څه کوې وې داسې مې اورېدلي چې یو ډېر ښایسته غلام خرڅېږي او د هغې خرید لازم وی چې د الله بندي هغه خو ډېر ګران دی او د هغه خرید له خو خلقو د اشرفو بکسونه روان کړي تا سره څه دي وی ما سره خو نور څه نشته خو دا د تارونو یو ماشوړه غوندې ده راسه وی په ارام کښېنه واپس شه او د تارونو په شوړو تا ته څوک غلام نه درکړي هغې ورته وایي چې بچیه دا ماته هم پته ده چې د تارونو په شوړه څوک ما ته هغه غلام نه راکوي خو دې ډله کې دې دپاره روانه یم چې قیامت کې زه هم د یوسف په خریدارانو کې حساب نو زه په دغه نیت دې اجتماع ته راځم چې حاجي صاحب مرحوم رحمه الله تعالی و تبارک ما ډېر د نږدې نه لیدلی او ډېر لوی عاشق د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د هغې عشاقو په زمره کې کاش چې دا بنده ناچیزم خدای پاک په قیامت کې حساب ځکه چې مونږ خو ټول عمر څنګه تیریږي هغه تاسو ګورئ یا زمونږ د ملک سال دی او مونږ څه په غضب په دې ملک کې اخته یو نو هغه تاسو ګورئ لګیا یې که نه جي چې شپه ورځ هم څه مصیبتونو سره سر دی خو دا یو جز کې کله کله شرکت په دې نیت وکړو هغه ورځ یو عامي سړی و خبره یې وکړه خو څه ډېره مزېداره خبره ما ته یې ویل چې مولوي صاحب تاسو دا مولیان خو مسلې هم ډېرې کوئ او کیسې میسې ډېرې کوئ خو زما هم یو مسله واوره وی د قیامت په ورځ به په یو سړي حکم وشي چې دا سړی جهنم ته بوځئ نو چې څنګه ورته حکم واورولی شي چې جهنم ته یې بوځئ نو دا سړی به منډه کړي چې منډه کړي نو الله تعالی به وایي را واپس یې کړي دا منډه یې ولې وواله چې را واپس یې کړي چې منډه ولې وهې ورته به وایي یا الله په دنیا کې مې ستا د حکم یو فرمان بجا نه دی راوړی ټول عمر مې ستا د حکم نافرمانی کړې ده نو د آخري حکم خو دې چې ومنم چې لږ په منډه لاړ نو الله تعالی به وایي چې ځئ جنت ته یې بوځئ تاسو خیال راغی عزیزانو قیامت کے با بانا جوڑی گی بانا کا معاملہ پا قیامت کے دا عدل او دا انصاف شورو شوا نو یو کس با جنت تلاڑ نش زکا دا عدل او دا انصاف تقاضا دادا چه تا چه محنت کرے یو مزدور کرکڑیش قیامت کے با معاملہ دا رحم او دا کرم کی رحم او کرم دا مانا چی یوانی کی دی کڑی یو پا لس یو پا وسوا یو پا زر یو پا لک یو پا کروڑ تاسو خیال راگئی نو معاملہ دا کرم بای نو علا با مونگ دا جنت تقاضا کو او جنت تبزو او کا معاملہ دا عدل شروع شوا نو عزیزانو دا سومره منځونه او نیکۍ چې مونږ کوو په 24 غنټو کې چې دا اوقات را جمع کوي نو چې شپېته اتیا کاله چا عبادت کړی نو د هغې نه 6 میاشتې نه جوړېږي 6 میاشتې نو د 6 میاشتو په محنت به ته جنت غواړې ته خو 6 میاشتې نوکري وکړه حلاله که تا پې
د شپږو کټو کوټه جوړه کړم په دې مخ مې توکه اسې خو په شپږ میاشتې نه په شپږ ورځې کې هم بنګله اخیستی شي څه ټوغکی راغی په پاکستان ټوغکی پې ورځ تېرېږي د دې بزرګانو د اولیاو د دې نیکانو په دې اقوالو د ایمان مضبوطي د دنیا په تماشه چې څوک نازېږي د دنیا په تماشه چې څوک نازېږي دا خو نن یې تماشه د سبا نه ده لا واحد نظام او واحد بازار د اولیاء دی چې هغې له خزان نشته هغې له زوال نشته واحد نظام د اولیاء دی د بزرګانو رحمان بابا وی چې دا دنیا په احمقانو دا آباده دانا نه که په دنیا باندې غرض په ساحل کشتۍ د هیچا نه ډوبېږي که څوک نه که په دریاب باندې غرض دا احمقان الله والا چې دي د هغې بازار همیشه ګرم زما عزیزانو قرآن کریم په ذریعه د وحی راغلی دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی په درې قسمه ده یو وحی فطری ده یو وحی ایجادی ده او یو وحی عرفانی ده د وحی درې قسمه بیا وحی په لغت کې القاء السریع ډیره زر القاء کېدل سړي ته دا د وحی لغوي معنا بیا وحی اصطلاحي فطری او ایجادی او عرفانی اوس فطری او ایجادی باندې باس نه کوو خبره بیا اوږدېږي وحی کې یو قسم وحی عرفانی دی وحی عرفانی دې ته وایي چې الله والو ته وقتاً فوقتاً په زړه کې القا کی امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه ډېر لوی مفسر دی د قرآن هغه تقریر کول او په تقریر کې ورته یو سړی را پاسېد ورته صاحب خبره واوره د جنت باس کې زما خپل کور دومره ښایسته دی چې په سلو جنتو یې نه ورکو د حورو باس کې زما خپله ښځه داسې ده چې په لکو حورو یې نه ورکو نه جنت پکار دی او نه حورې پکار دي او نه غلمانان پکار یو ټکی غواړم که دې په وس کې وي خو را سره واده وکړه او که دې په وس کې نه نو په آرام کښېنه جنتونو دپاره زه ایمان نه راوړم وی څه خبره وی په خدای مین یم که خدای راته ځان ښی خو مسلمانېږم کني والله کې مسلمان شم اوس امام فخر الدین رازی ډېر کې سوچ کوي چې اے بار الہ دا شی خو زما په وس کې نه دی چې زه اوس تا ته وایم چې دته ځان وښایم نو امام فخر الدین رازی فرمایي چې ما ته په زړه کې القا وشوه القا راته وشوه چې ووایه ورته چې ته مسلمان شې نو خدای به تا ته ځان ښی امام فخر الدین رازی ورته وایي چې ما ورته وایي چې بس ته مسلمان شې خدای به درته ځان ښی هغه ورته لیکلي راته منبر د پاسه د امام فخر الدین رازی نه لیکلي واغست
چې لیکلي واغسته چې شپه راله دا سړی مړ شو. امام فخر الدین رازی فرمایي چې اے خدایا ما ته خو تا په زړه کې القا کړې وه او ما لیکلي ورکه او ستا ورته ځان ونه ښوده، زه خو دې سړي ته بې وعدې شو. ټوله شپه یې په جړا تېره کړه، دې سهار کې وله خوب ورغی. څه ګوري چې یو ښایسته باغ دی او تخت پکې پروت دی او دا سړی پې ناست دی. وایي چې ما ولیدو نو زه سترګې مې ټیټې کړي چې دا خو مغه سړی دی چې ما ورسره واده کړې وه. وی راته وی چې یا شیخ تعال لا تخف، راځه یریږه ما. وی ما ورته ویل چې شرمنده یم درته او وعده پوره نه شوه. وی راته وی امام فخر الدینه زما دې د خدای په ذات قسمی چې د کوم شي وعده دې را سره کړې وه په مغه شي خدای خوشحال کړه. دا وحی عرفانی ده چې اولیاء الله ورته کیږي. تاسو خیال راغی عزیزانو؟ مولانا تنویر رحمت الله علیه ډېر لوی سړی، ډېر لوی سړی. د هندوستان ځمکه به داسې خلق پیدا کوي چې حضرت تنویر رحمت الله علیه فرمایي چې یو بزرگ له یو سړی راغی، ورته وویل چې صاحب دا مې شوق دی چې دا د قبر حال به زه څنګه معلوم کړم. اوی دا خو اسانه خبره ده، اسانه. څو ورځې پس که زه مړ شوم نو قلم او کاغذ ما سره په قبر کې کېږده او 3 ورځې پس راشه چې لاندې څه په ما تېري به مې درته لیکلي پاس به پراته وي. تاسو خیال راغی؟ هسې وایم زمونږ دا ملک عجیبه غوندې دی، داسې ځینې بزرګان پکې راپاشي وایي دا تصوف چې دی دا چې دی حجت نه دی او پلانې. دا زه چې تاسو ته کله سختې خبرې کوم زما خلاف هم یهی تاسو، زه به تاسو پوهېږم. خو زه یاد لرئ چې د صوفیاو د نیکانو خواب کې پا ځان ګڼم. زه نه مې د چانه علم زیات دی، نه نسبی شرافت لرم، نه اقتدار لرم، نه جایگیر لرم، نه دولت لرم، هیڅ نه لرم. یو شی په فخر سره وایم چې چرته مې نیک او بزرگ اورېدلی دي نو ځان مې ور رسولی دی او دعا مې ترې اخیستې ده. د غرغشتو مولانا صاحب هغه انسانو چې چاته په ژوند خدای ویلي چې نصیر الدینه تمام ګناهونه مې درته معاف کړه. غرغشتو مولانا صاحب هغه سړی و. اخري ملاقات له ورغلم او ورته مې ویل چې د مرګ ژوند څه پته نه لګي، دعا راته وکړه. نو دا ګوته یې داسې په توکانو لمده کړه او زما د خوله کې وواله. ما ته ویل ځه په دې خولې نه د خدای ډېر کار واله او ته به پې هر څه وایې او تا ته به څوک څه نه شي ویلی. نو دعاګانې مې دار چا اغستې. ځکه وایي بادشاهي د فقیرانو په دعا شي. زه رحمان کله بادشاه کله فقیر، بادشاهي هم د ګدایانو په دعا کې، مقام تم سړی د ګدایانو په دعا رسي. نو زه خپله فقیر یم. دا لږې ډېرې ګډې وډې چې وایم غصه راشي، غصه راشي چې دروغ مه وایي، دین فروش مه جوړېږئ، اسلام فروش مه جوړېږئ، د حلال او د حرامو تمیز وکئ. یو شی ستا مذهب حرام ګڼي هغې ته لاس مه نیسه، هغې ته نږدې مه ورځه. یو سړی چې د اسلام او د دین دشمنی هغې ته 3 تبلیغه اسلام ویلی دي، 3 تبلیغه. من رأى منكم منکرا فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان. بی دینا او گمراه او د خدای نه باغی او سرکش وګوري په لاس یې ونیسه، په لاس یې نشي نیوی، په ژبه ورته ووایه، په ژبه ورسره نشي ویلی
پزړه کې ورسره قطع تعلق وکړه، مخې په کپن کې مه ګوره. زه تاسو ته ایماني وایم، زه ښار کې اوسېږم او ښار چې دی هغه توبه مې دي مرتبان دی، هر ګند بلا پکې، خانان پکې دي، نوابان پکې دي. زه نه د چا جنازې کوم، دا هغه سړي جنازې لازم چې پوه شم چې دا پاک نیک غاټ سنډا مړي ځان ناجاڼه کړ، ځان ناجاڼه الګا پلانې مړ دی، پلانی خان مړ دی. او زیات په پلانی خان زما جنازې له نه راځي که نه، نو چې پلانی خان واورئ بزرګانو، بېدینه سړی چې په کوم قبر ولاړي په هغه قبر رحمت نه ورېږي. ټیک ده؟ کافر چې په کوم قبر ولاړي په هغه قبر رحمت نه ورېږي. دغه وجه ده چې مسلمان چرته خخیږي هلته به کوشش کوي چې بېدینه او کافر چرته ولاړ دی، ځکه د مسلمان د دفن په وخت کې په هغه رحمت ورېږي. زه چې مړ شم او دغه غټ سري زما په جنازه ولاړي، رحمت به هم نه راورېږي او چې دوی رانه لاړ شي دوزخ مې هم ځای دی. نو ښه خپل کار کوه، مړي له به نه راځې مه راځه، واده له به مه راځې مه راځه، مړی ژوندی خو دې ته وایي. نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې به عمل رانشي. که ته وایې چې مړی ژوندی د کلي کلولي ده، نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې عمل ونه شي. مینه به هم خدای دپاره کې، مړی به هم خدای دپاره کې، ژوندی به هم خدای دپاره کې. چاله به زیم د الله دپاره، چاله به نه زیم د الله دپاره. زما په دې خبره پوه شو؟ زیب هم چاله د الله دپاره. زمونږ ښار کې هغه ورځ یو خان مړو، خیر اوس مونږ پې ولاړ یو صاحب، یو لګیا دی الله لا اله الا هو دا دې سپېږمو ته ور واچو الحمدلله رب العالمین. څوک چې ګوره هلته تبارک الذي شروع کړې ده، څوک چې ګوره قرآن یې راغسې هلکه څه کوې دا څه کوې تبارک الذي. تاسو د جمعې په شپه تبارک الذي وایئ؟ تبارک الذي پیغمبر ویلی دی چې تبارک الذي به هغه سړي په قبر څوکیدار ولاړي چې کوم سړی هره شپه وده کېږي او په خپله یې ولولي. زما په دې خبره پوهېږئ؟ په خپله یې ولولي او بیا وده شي. نو دا سړی چې مړ شي تر قیامته پورې به تبارک الذي د ده په قبر څوکیدار ولاړي چې عذاب راځي نو دی به یې دفع کوي، لاندې به یې نه پرېږدي. په قبر ورته تبارک الذي ووایه که نه؟ ووایئ بزرګانو صاحبانو، ان تستغفر لهم 70 مره. دا چاته خدای ویلي؟ چاته ویلي؟ جناب رسول الله تا الله فرمایل چې پیغمبرا څوک چې په دنیا کې ستا په مخ کې سر نه ګول نش، چا چې په دنیا کې د خدای خدای او ستا پیغمبري ونه منلا، په خپل ذات مې دې قسم وي که تاویا کرتم د دپاره بخنه وغواړې نو پرې به نه دما. اویا کړه پایت کرسی لوټې دم کو د مړي سپېږمو ته ور واچوه. د یو په قبر ولاړم، خلقو آواز وکړو، ویل ټول وایي چې دا ښه سړی هغه څوک و، د هغه کنزل به څه و؟ ستا په ایمان کې داسې نعوذ بالله، ستا مذهب داسې اسلام چې دی دا ډکوسلي دی، قرآن ناول دی، د پیغمبر حدیث د یهودو ډکوسلی دي. دا الفاظ د هغه په قبر آواز وشو، ویل ټولو وایي چې دا ډېر ښه سړی و. زه پرې راپاڅېدم، مال خبره واورئ، خښ شو ویلې مالوسې قبر پرانیزئ، که دی په څلور بولي نه و نو ما نه دا ګیره کلک لا پې ولاړ یې او دی لاندې په څلور بول.
خرتم وای چې دا ټول خسړې به هغه چاته وای چې چا د خسړې توپ کارونه په ژوند الله 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 دا توفیق چې چاله خدای ورکړي. ایو بزرگ خدای ته وای یا الله زماړو چاودو په الله الله ویلو باندې او تا یو ورځ مونږ وی چې زما بنده زدایم نو आवाज ورته وشو چې گفت اللہ ہے تو لبیک ماست گفت اللہ ہے تو لبیک ماست وی نیاز و شور و دردت پیک ماست او بزرگا دستا اللہ اللہ چی دے دا زمان لبیک دے بخبل ذات قسم کا زما توفیق نوے نستاجبی با اللہ چنگویلے تچی اللہ لفظ ہوئے نشپاڑ سنی دا ایمان گنا چیز در تحاضر ولاڑ ایمان چاجبی تا چی دا اللہ ویلو توفیق اللہ ورکی آد شپاڑ سنی دا ایمان گنی چی اللہ ما تحاضر دے نو کم سڑی جون چې داسې تیری چې په زندګۍ کې د الله ویلو توفیق خدای پاک نه ورکړي او سغم مردار شونو صاحب مونږ وایو چې ټول وایي چې دا خسړیو دعا ورته وکړي تاسو اشنغر کې دعا ورته وکړي چې خدای پاکي بیخ بنیاد وباسي مونږ سکار دي مونږ رورا ما تاسو ګراشي وي دواره تکم لار لنډوا لار لنډوا مونږ ځان باندې لا پوي نه یو چې کوم غړنګ کې به پراتی استاد ته صدواګانی لار لنډوا ماما د دعا اهلیت ځان کې پیدا کینو علب دعا بل ته دعا کینو اول بدا اللهم اغفر لنا وله اللهم اغفر لنا وله ولجميع المؤمنين والمؤمنات خدای اول ما وبخي چې توبه خینو اهلیت د دعا خدر کې پیدا شي نو البته بل تستا پاک کې دعا قبليږي کا چې تخپل نه بخله شي نو ته بل توبه خوف ترا خوف ته کې کو نه بیدار نو زما عزیزانو بزرگان اولیاء الله ډېر لوی خلق علما دا ډېر لوی خلق پجوان زما د یاد زما سترګو لیدلی ما نه د قبر تپوس وکړو کی د قبر معاملې ما په سترګو لیدلی ما ته خو باسه خوب ګوره ما په سترګو لیدلی په سترګو 300 کاله پس یو بزرگ په قبر کې مالی دلې 300 کاله قبر جوړې ده او لحد سوریش لاندې ور کوشما د شوي کړي خامتا کپنې ده او دمره زلفي دي او سپینا ګیره ده سپین ډېر او تور کم اګل کارانو تموي زما د الله صحبت اسي 19 لاس وروړما ما ته انکو کې وای چې کده پکړ نه لوي وې دا مړې دی 19 مال کني و مې دی خو مې راټ چوای لاس مې ورنه پدې مخ مې ولا لاس والو زمونږ مخ څه شي پدې ګیره مې ولا لاس والو تابل ریخم دي پدې وختو مې ولا لاس والو تابل ریخم دي کپن باندې مې ورته لاس والو شوي کړي خامتا تابل اوس چا د دوبي نه راوړي او 315 کاله وشو چې مړ دی او دا ما چې لیدلې د دې 20 کاله دا مالی دی امر خلق زیارت کا پس لمرگا چې بازار وی په مزار د درویشانو د جنت د باغ ګلونه بدی هیر شي کدی اولی دو گلزار د درویشان پارچا چې د غضب لنده کی خخه خطا ندرومی گزار د درویشان ورشه الپوره په سوات کې تپوسو کوي پالپوره کې دالپوره حافظ صاحب یو خپل مرید نه خپشو او داسې خپشو چې بالکل بر لمبه کېده
ویل اور وهل سکور شي چې بیرته زرغون نشي په ژوند په اور لګي دا کرامت تاسو خیال راغی نو زما عزیزانو ما دا سیم لیدلی دي اتلس ورځې پسې یو مړی راوویستو مال مه کوئ ګورئ ویل نه چې راویویستو پاس ورته زه ولاړم چې مې ولیده د دې لیشتې عمره لړمان د لحد نه راووته او 3 انچۍ ویښته پې ولاړ دا ما لیدو یو یې راوویستو کلي ته یې وړو کلي ته داسې आवाज راووته عزیزانو انګریزانو قبر کې دا به کېږي هغې دا هیډ فونونه قبر کې کېښو او تارونه یې بار راوسته چې بار یې تارونه راوسته هیډ فون یې غوږونو ته ولګولو مړی یې ښخ کو خلک ترې لاړل خو چې اینا د سوال جواب وخت راغی چا چې هیډ فون غوږ ته لګولی و د هغې په غوږ کې داسې اواز راغی چې ټول ځای په ځای هلاک انګریزانو دا کوشش هم کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسد اطهر د ویستو کوشش یې کړی انګریزان ورته هلته ډېره نور الدین زنګي کیسه وګورئ د علماو نه تپوس وکړئ ورته ډېره ورسېدو پاته خانه کې شریف مکه ته پیغمبر په خوب کې ورغی وی راشي دا یو دوه خبیثان دي وباسي مې درنه چې راغی سړي گرفتار کړه په تاخانه کې ورغی قدمین مبارکې د رسول الله سب کړه تاسو خیال راغی صرف دومره ده چې یو معامله د قال ده او یو معامله د حال ده مونږ په حال پوهیږو په قال لیکن په حال نه پوهیږو حال د پاره محنت پکاري کوشش پکاري صاحب حال به اعلی جوړي وای گر تو سنگ خاره مرمر شوی چوب صاحب دل رسی گوهر شوی اهل دل ته بنزدې کېږي نو علا به ملغلره کېږي چې اهل دل ته نه نږدې شوی ملغلره کېږي نه دیکھو وګورئ اهل دل بیا د سړي اپریشن کوي مولانا تانوی رحمت الله علیه یو مریدو په کوارټ کې ما تقریر کولو د شپې مې حضرت تانوی رحمت الله علیه نوم واغستو سار هغه راغی زما خوله سب کړه وی تا زما د معشوقې نوم بیګا اغستی دی مال قصه څه ده ویل زه په لاهور کالج کې پرنسپل و د مولانا مریدو خط مې ورولېږلو چې زه ملاقات ته درځم وی راته جواب وکړو چې آ جاو چې ورالم راته وی چې زما عادت داو چې خبرې به مې ډېرې کولې خبرې به مې څه کول چا کې سا عادت اوس دلته یو سړی ما ته راغاړې وته نو هلکه دا څه کې خدای به څه سوچ وکړو څه داسې کې داسې ما خیال دی یو لس ځله خو به یې کړي سوچ کوم اوس اولیاء اللهو کې کمال دای چې کوم قسم کمې سړي کې وي نو د هغې علاج دغه عادتو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سړی به راغی جی داسې نسخه راته وښایه چې زه پې جنت ته لاړ شم هغه ته به یې وکتل حکیم چې ده کې دا کمی دی کمی به ورته وښودو او ورته ویل چې په دې قایم اوسئ مونځ سستی به وه د مونځ به یې ورته زکات سستی به وه زکات به یې ورته نفل سستی به وه نفل به یې ورته دا دغه عادتو په حضرت تھانوي کې وی زما عادت دا و چې ما خبرې ډېرې کولې لګیا به وی چې آ گئے ہو جی صاحب وی یہاں بیٹھ جاؤ لیکن بات نہیں کرو گے چپ وی کہنا لس ورځې تېرې په لسمه ورځ حضرت سره زه اوزګارو په خانقاہ کې وی زه راپاڅېدم چې حضرت اگر اجازت ہو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں آغا ورته داسې وکتل میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ بات نہیں کرو گے نکل جاؤ
और मौलाना थानवी जी चाहते हुए निकल जाओ अब सारे देश रवान वे पैजार तरह से दम रहते वे जल्दी करो निकल जाओ खानका से दा ईमान बम पैदा किया दे रोजा के माते खान रहा गए वे जी रोजे रहता डॉक्टर वेली चिमनी से माल वाली वेल तबीयत में कमजोरी की माल पासा वे जी मसले तब उसको माल पासा दरता तबीयत ते कमजोरी बस उचत पास हुआ बस सबार आ गए माते हुई था जमा डेरा दगा माल बिया नजदे रानी मुंग संग गई गरीब रा गए जीरो जमा तक मा दास लर्जी गिरी मोजे रजुल दी चल जोड़ ओ गोट संडारा मौली से रोजम आओ जिस तास रंगम खन दे देर खराबी है ब्याह बस ब्याह भी उन्हीं से खैर दे जिमी की बेन कतर जिमी दा बद जनावर मरसो दा मुर्दार से ब्याह बस वही है कोई तख्त के बनाने में कोई तख्ता पे है नहलाने में कहीं जीनत में मस्त है दुल्हन कहीं मैयत कसिल रहा है कफन कोई जालिम है और कोई मजलूम कोई आका है और कोई महकूम ईमान इम्तिहानी देवक गट और गरीब दर तरा गए देवक के स्ताद ईमान इम्तिहान तासो ख्याल सोच देवक के दी ईमान इम्तिहानी काजी अबू यूसुफ था बादशाह आ गए और तल या शेख हलक बादशाह उस मुंगले ची बादशाह ओ इसे औलक ची माल राशि कदे इस्लाम चली हुई कर दुमर दरोग जनो बेईमान पदिलस काला द पाकिस्तान पर तारीख के नहीं दुमर दरोग जन इस्लाम जुबान पे दीन का है गुल और सर में कुफ्र का सौदा छुपाए जा रहे हैं आजकल बुत आस्तीनों में कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत बिठाया कुफ्र को लाकर नबी के हम नशीन अबलश पैतास तकरीर वावरे इसमली में वाली माता का जका में माता का ची शरीयत बिल वर तप्रोतो ने मंजूरोल मालूमी की दा ची शरीयत बिल द इजाद हो कनो शरीयत बिल द चा इजाद हो द इजाद नो ची सिमली दी माता का और आगे शरीयत बिल नो मंजूर करे नो मुल टोल स्टा पलास के देखन उस बस्ता ईमानु गुरु चिति मंजूरे का नहीं मंजूर मां बदे खबर पोए गई खुदा खबर का पोए गई मामा पता न लगी अजीजान गाजी अबू यूसुफ ता बादशाह हुई हलक जामातु फी नहार रमजान दरोजे पम्याश के में बीबी सर हम बिस्तरी उकड़ा गर्क अगर तो वही अलाइका अन तसूमा शहरैन मुतताबिऐन दो म्याश्ते बपरला पसे रोजीनी से अलाइका आमन्ना व सदक लाड़ अनूर काजियान वर्तवई ला खतीबान वर्तवई फकद अख्तात या शेख फी हाज़िल मसअला खतानिश में मामा पदे कफारा के हो तरतीब दे अवल तहरीर दर रक़बे दे ब्या दो म्याश्ते रोजी दी ब्या इताम सित्तीन मिस्कीना दे नुता मरया जादोलो न वेलो दे मंज न दे फितवा वर्का काजी अबू यूसुफ वर्तवई ची मा टिक फितवा वर्का आखो बादशाह दे जरगुना मरयुना वर सरदी का उसमें वर्तवेले ची अलैका तहरीर रक़बा मरया आजाद का
نو په دې ټوله روزه کې یو روزه هم نه نیواره ورځ به یو مړی ازادولی چې څه خوښه یې وه بیا نه بادشاه له داسې فتوا ورکړه چې د ملا ډوکې مات شي چې دی په اسلام کې بیا داسې ونه کړي مالدار له به داسې فتوا ورکړی مونږ داسې هم کړي دي مالدار ښځې له طلاق ورکړی دی 3 طلاقه 1 2 3 غریب 3 طلاق ورکي بیړه یې تباه ده حلاله به کوي حلاله پیژنې بل سړی ته به نکاح کېږي او بیا طلاق کوي او لویه لانجه ده مالدار راغی جی کار دی شوی بس ها نه نه خدای به خیر داسې دایره یې چولې وې د دې ځای نوم دی دارالحرب وایي دارالحرب ښځه یې دلته ودرولې ده او هغې ته یې ویلي دي چې خدای ته کنځلې وکړه ای مرتده کړې ده چې ای مرتده کړې ده بیا یې د کرښې نه ایستې ده نو ملحقه شو په دارالحرب پورې بیا یې راایستې ده او کلمه یې پې ویلې مسلمانه کړې ده او بیا یې بېګاله ورته نکاح تړلی او دا د علماو نه تپوس کوي چې کوم سړی ښځه مرتده شي او ملحق په دارالحرب پورې شي او هغه بیا راشي هلته د حلالۍ ضرورت نه دا هیله یې ورته دلته جوړه کړه دلته مونږه وکې ده یو سړی ما ته راغی وی جی इनको की माता वही चे समझ भी नहीं पाई मनु तेरन्नु 1 2 3 कह देते हैं मलबत्ता तक कम खराब सरकारी बुजुर्ग तलाड़ो पदे पे खबर के नन बयान रोगना वर्तवई पराठी होंदी दी रोगना ठीक है नहीं बोल तस्ता करना हाँ नन बयान नहीं चलता रोगना से पदे ओड़ो के वड़ी वागी कना आ रोगना मंस के अलवा लांदे बांधे सलाम अलैकुम क्या हाल है जी खैरियत है तबीयत ठीक है और खैर है ये और जिलाड़ो को बल और बिया रोगना है ये यार जी गल है हाँ फरमाओ बस समझ नहीं पाई तेरा अन्नू कह देते है कि 1 2 3 नवर तत्सोई वही चे गल नु गोल मगोल रखसी है किसी नु कह नहीं किसी नु कह नहीं ते कल तू जरा वत आवी ते हलवा भी जरा नाल ले आवी ना बच्चे नु शौक है कल वतन सबाची ब्यार आ गया वर्तवई ची बेगाल वर्ष खजे तवाया चित्तने मनु कबूल की तो है अब वही ची हाँ न तो वर्तवई ची मने भी तनु कबूल की तो है तमा कबूल करे और सता कबूल कर वे निकाह बहुशी और बस नूर चाहते हुए गग मकावा वाफ्ता की और जल्निम दासे जराजा मुंगा मुगल्लज़ हत्ता तन के हज़ाव जन गैरा मसलक हनफी मुंग दननबई परोगनो और दालवाई पदुम रगंदे अलवा बांधे मसलक हनफी और ईमानु नपरी तासो ख्याल रहा ओस कुरान उगोरे दा बुजुर्गान कोई चे द गरीब और द सरमायादार अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा दा वली हुए वली ज़का चे पैगंबर अलता ज़ड़े के ख्याल दाओ चे दा मालदार खलक रागली दी गोरा के मुसलमानान अब्दुल्ला इब्न उम्म मक्तूम रुंदो तपोस लरा गए नो तबियत कदरे के खम तेरा गए नो अबसा व तवल्ला और तरा मामा पाराम के ने खुदा दे रहम कई ओ बगोरई द क़यामत पौरजे ओ बगोरई द क़यामत पौरजे चलो लोए डले बद चा जहन्नम तरवानी आलिम बुजुर्ग
اولیاء الله دا تاسو مخکې په دې خاورو لاندې چې پروت دی زما په کلونو ور سره تعلق او واسطه پاتې شوې ده په کلونو په زندګۍ کې بادشاهانو تم چرې ټیټه خبره نه وکړي دا ځای چې د دې خاورم قدر کوم او دا خاورې په سترګو کې واچوم نو دې نه ښه دوی به ما ته بله ښکاره نه شي د دې لویه وجه دا وه چې بادشاهان به هم د ګریوان نه نیوه او چرې ورته ټیټه خبره نه وه تاسو خیال راغی د جرأت په ځان کې پیدا کوئ افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر لوی جهاد دا دی چې یو جابر او د یو ظالم حکمران په مخ کې یو حق خبره وکړي یو حق ستاسو دوا پکار ده د دې فقیرانو د خاورو د دې ګردې برکت دی چې په 40 کاله د پاکستان کې ما 40 منټ هم د پاکستان حکومت نه دی منلی نه منبر منم نه صدر منم نه لال کورتای منم دا کوڅډب منبران د سملو چې وګورئ ورشئ څوک به ګډې چرئ او څوک به ناستي هغه ورځ یو ناستو سګرټ مونږ خو په ځان پوهیم نه شو بس لړۍ ملته هم 50 لکه روپۍ والې وې ستاسو خېټې د چرګانو قبرستانو واخرجت الارض اثقالها قیامت پر ورځ به ستاسو خېټې چرګان بار راغورځوي हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी और गरपीर का बिजली और चिरागों से है रोशन ما ته خو د خاورو تولی ډیوه نه او ستا په کور کې د جنریټرې لګېدلي په ما د لوډ شیډینګي لس ګنټې د را باندې بجلي باندې او د خان په کور کې د جنریټرې لګېدلي ولې ته د کومې مور زوی والله چې تیکه تیکه د کومه پکوړی د کېدم او غوښې د سپو ته واچم که زما لاس کې زور راغو زما لاس کې او په دې پاکستان کې مې 2 کروڑه قیمه نه کړه او د دوی غوښې مې په سپو نه خوړې نو زه به د سړي زوی سپو ته به غوښې 2 کروڑه به مرداروم اله به د 8 کروڑه د سړي زامن کی کني والله کې د سړي زامن کوي او به کوي د تناسخ مسله ده صاحبه د هندوانو مذهب دا دی چې دا روح چې سړی نه وځي نو که ښه سړی په بل ښه سړي کې نه نوځي او که خراب سړی په سپي کې نه نوځي زمونږ روحونه چې وځي صاحبه کله په سپي کې نه نوځي کله په خر کې نه نوځي کله په کچر کې نه کله په خنزیر کې نه نوځي په مونږ هغه تندر نازل دا زمونږ د لاس خدای هم پرېښی دی رسول هم پرېښی دی خدای او رسول سره د رابطه او تعلق قسم په خدای دی بادشاہان بستا په در کې د خاورو غوندې پراته د خاورو بادشاہی څه شی بادشاہان سے خانان و نوابان سے وای د یار در په هزار درمان ورنکمان آشنایی بدی په این و آن ورنکمان که یو ظلم د زلفې په لاس کې وځي یو وخت بدی په درس جهان ورنکمان که یو ظلم لاستا په بوسه برشي دا نعمت بد جنت په خوان ورنکمان سو نوینم ستا سترګې که خدای کاندي عزرائیل لب تر هغې ځان ورنکمان معشوقې د عاشقانو دین ایمان دی معشوقې د عاشقانو دین ایمان دی زه بچا لره خپل دین ایمان ورنکمان پر رحمان دا ستا د شونډو جام حرام دی سو د خپلو وینو جام تاوان ورنکمان د یار در ورشئ دا د یار در تپوس حضرت صوبان نه وکئ صوبان عاشق دے د جناب محمد رسول اللہ ټول ورځ جناب رسول الله نلید نو په جړای ورسته رک
ماخامې چې ولیدنو بیا هم جړل ورته وې صوبانه اوس خو دې ولیدم د الله بنده نو اوس ولې جاړې ورته وې یا رسول الله په قیامت کې که زه جنت ته لاړم نو ته به چېرته په جنت کې په لویو مرتبو کې ناست یا رسول الله داسې جنت به زه څه کم چې چېرته پکې تا نه وینم جنت خبر ستا د لیدو کا قرآن راغی من یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اے پیغمبر صوبان ته وایا چې په دنیا کې د چا سره مینا او په چا ماین یې نو په جنت کې بم د سره وې دا شي زما عزیزان عشق یو درد دی چې د چا پړ کې پیدا شي ورشه ابو هريره نه دا درد تاسو کوي لس ورځې شوي لس ورځې روټای نه وپړ ابو هريره وګه و یا رسول الله په خدای مې دې قسم وي چې ټوله ورځ مې تمنا دا وي چې سترګو مې ستا چهره انور ته کتلې او په زړه مې ستا حدیث لیکلی کېدلی والله کنه مې د روټۍ پروا شته او نه د لوږې او نه د تندې او نه د ناستې او نه د ملاستې شوق مې دا دی چې سترګو مې تا ته کتلی او په زړه مې ستا حدیث لیکلی کېدلی ابو هريره بلال نه اے بلالا سامل کې د خدای بنده چې کله زه جنت ته لاړ شم نو ستا د پڼو کشار مانه مخکې په جنت کې روان ستا عشاق مونږ دغه یو سړی او روټۍ به ورته تیاره ده 3 ورځې پې روټۍ بند شوه د امتحان دپاره 3 ورځې چې بند شوه نو لاړو د یو یهودي په دروازه کې سوال روټۍ یهودي 4 روټۍ ورکړې د هغه سپی ورپسې غپه غپه د یو روټۍ ور واچوله چې هغه وخوړه بلې بیا غپیا بلې ور واچوله چې هغه وخوړه بیا غپیا 4 واړه روټۍ ور واچولې بیا سپي غپل ورته ویل کور دې وران شه خو مالک دې 3 4 روټۍ راکړي وې دې واخوړې نو اوس ولې غاپې سپي ورته ویل کور ستا وران شه چې روټۍ مالک درکوله نو د هغه عبادت دې کولو او چې امتحان دپاره در باندې 3 ورځې روټۍ بند شوه نو رالې د خدای دشمن په کیسه کې دې سوال وکړو زه د یهودي سپی یم که د لوږې مړ شم په دې دروازه کې والله که بلې دروازې ته لاړ شم نن د سود د زکات دی د سود فکس ډپازټ او سیوینګ اکاؤنټونو چې کومه کټوتي کی 7.5% سود چې کوم لګي هغې نه 2% حکومت کټ کی زکات نامه یې پکې په ایمان ووایئ چې خرې له بنارسی ور په سر کې نو خره ناوي کېږي غول چې په سوچه پلیټ کې واچې الواتې جوړېږي نو په سود چې د زکات نامه کې دی دا حلالېږي هغه د سود د زکات پیسې نن مونږ له په سیاسي رشوت کې راکړلی کېږي د سود د زکات هغه د سود د زکات په پیسو بیا چې دا زکات ممبران کم مقرر کړي دوی خدای په تڼاکو سټکوري کا ټولې دوی ووالي چا غریب له انا ورنه کړه انا عزیزا والله العظیم زه چې په خبت پوهیم او ما دې خپل خدای ته څه ویلي دي نو چې ماښام مې ویلي سهار یا کار کړی او چې سهار یې ویلي ماښام مې په 40 کاله کې مې سر نه دی ټیټ کړی د دې غدارانو او د دې بېایمانانو او د دې اسلام د دشمنانو
دې د قرآن او د حدیث د دشمنانو چې زما وځای لال زه به دوی ته سر ټیټ نه کم نه به یې ومنم تر هغې پورې چې تر څو د پاکستان قانون قرآن شوی دی که دا ایمان تاسو کې نه و والله که ایمان تیر کړ حاجی محمد امین صاحب دی الله غریق رحمت کی هغه کې لوی درد د شریعت راوستو په ملک کې کنو دا درد بزړه کې پیدا کې چې یا الله ترغه په آرام نه کینم چې تر څو پورې مې د پاکستان قانون قرآن کړي ترغه به منم نه نن اخبارونه تاسو هر ورځ ګورئ نظام دلته بدل شو دا خلق دی اول به یو ته ټوکرای ټوکرای کېده اوس بل ته ټوکرای ټوکرای وای 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 ګیرو والا ګوره خپه نشئ زما دا ګیره راشي کله کوي نو که بیا ګیره پسې بد ووایم نو بیا نو ګیرې والا وزیر چا سره خبرې کوي بل ورته ولاړ دی هغه هسې د خوله چینګه نیولې خوله بند کړه خوله دې د مرګ په ناره ټپه شه نو هغه سره خبرې کوي تا خوله چینګه نیولې څه چل دی لاس درکې داسې مه لاس لاس درکې السلام علیکم څنګه یې خیر جوړې بس بس غریب سړی لاس درکې السلام علیکم جوړې طبیعت دې ښه معتبر لاته جوړې تکړه یې خیر جوړې مونږ چې مطلب تاسو ښه دا ځایونه هم ستړي شي په داسې چې وازم نیولي هغه سره څه دي دا پیسې تې لري که د غلو ډېری دی که نه دی د غلو ډېری نه په پیسو خو څوک نه سړی په دولت څوک نه سړی انسانیت خو په دولت نشي رحمانه که بوت سل ځله د سرو شي انسان نه دی د سرو زرو بوت ته څوک انسان وایي انسانیت په دولت نه دی انسانیت چې دی په انسانیت دا فقیران چې دوی سره دولت نه دولت مفتی محمود چې وفات شو دولت ور سره نه زامنو جامع خپلو کې ویش کړي مولانا یوسف بن نوري چې وفات شو جامع تقسیم شي والله کانا ور سره وا حاجی صاحب چې وفات شو زامن په پردو خټو کوټو کې ناست انسانیت پکې څومره شان څو مقام څو نو انسانیت په دولت نه دی انسانیت خدای سره په رابطه او په تعلق کې دی خدای او رسول سره دی رابطه او تعلق انسانیت دی نو زما عزیزانو قرآن او حدیث تراجی شه د نیکانو بزرگانو اولیاء او همنشینی اختیار کړي دعاګانې دیالي خپل نیکان شه هغه ورځ زموږ جمعه ته تبلیغ والا راغلی هغه اعلان وکړ چې ورونو کې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو حدیث په بیان خلکو کېړه واغسته روان زرا پاسې ده مالو درې گئی بند کړي دروازه چې څوک بار پریږدي طالب منډه کا دروازه یې بند یې باندې کو کونټای ته ملاس مالاغه یو قادیانی او د سنی جګړه و چې دا سنی ډېر تنگ کړو کنه نو ټوپای کوزه کړو د قادیانی لې په دې پوزه یو ډغر اور کړو ول تنه سمېږي الله به ټکریاته ول به ډغر تنه سمې دا پوزه په ماته کې ویل خو په پړی ول بات نو مال تاسو نه سمېږي الله به ټکریاته کونټای ته ملاس ملکین کې نه دل خبر اوره اعلان شو چې کې نه د پیغمبر حدیث بیانې د مولانا الیاس رحمت الله علیه تبلیغی نصاب کې چې کوم حدیث کی دا بیان او تاسو ته روان شو نو کته وای چې زه وزګار نه نو په قیامت کې به پیغمبر ستا شفاعت ته مزګار نه کته په دنیا کې داغه حدیث اورېدو ته وزګار نه ٹھیک شو اعلان شو چې کینې رونو د یو آیات ترجمه کی یو عالم دی بزرگ دی یو آیات ترجمه ووري او ته وای زه وزګار نه نو د قیامت په ورځ به الله ستا بخنه ته مزګار نه ما په دې خبرو پوهیږم